عمران خان په جیل کې خپل لیډرشپ ته ډیره غټه غوسه کړې ده. خپل لیډرشپ په جیل کې بې عزته کړی دی. لیډرشپ کې کم کسان عمران خان ته د څه خبرې دپاره تلي وو. عمران خان ته په جیل کې څه خبره وکړه چې عمران خان والله غوسه شو او دغه کسان په جیل کې بې عزته که په هغې ډیټیل سره خبره کوو نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د عمران خان په جیل کې 900 ورځې مکمل شوي دي. بله ورځ 900 ورځې په جیل کې مکمل شوې. د عمران خان چې څومره مخالفین وګوره چې کله عمران خان گرفتار نو کنه نو وی چې دی گرفتار شي نو دی په جیل کې یو ورځ هم نشي تیرولی ځکه دا خو نشئی سړی دی، دا خو عیاش سړی دی، به څنګه په جیل کې دننه وخت تیروي. خو چې عمران خان گرفتار شو نو هغه مخالفین د عمران خان صفت کوي. ذکر انا سن الله ابل ورځ بیان جاری کړو چې چېرې په جیل کې په وخت تیرولو باندې 10 نمبر وي نو زه به عمران خان ته وي په لسو کې 10 نمبر ورکوم ځکه عمران خان ډیر بهادرۍ سره په جیل کې وخت تیری او دا بالکل حقیقت خبره هم ده. عمران خان د پاکستان تاریخي ریکارډ جوړ کو. څومره هم سیاسي خلک گرفتار شوي دي د پاکستان په تاریخ کې، وزیر اعظم یا صدر یا ایم این ای وي ایم پی ای وي نو هغه څه ناسه ډیل کړی دی ورو په ډیل باندې د جیل نه راوتلی دی. خو عمران خان واحد داسې لیډر شو د پاکستان په تاریخ کې چې 900 ورځې د په جیل کې تیرې کې خو تر اوسه پورې د ډیل حوالې سره یا د عمران خان د ماتېدو حوالې سره څه خبرونه نه دي راغلي چونکې په ده باندې ډېر پریشر راغو. مختلف قسم لا مسلم لیگ دون حکومت په ده باندې پریشر ورواچولو ښځې ورله گرفتار کړي بغیر څه د کرایم نه. په هغې باندې تر اوسه پورې هېڅ داسې کرایم نه دی ثابت شوی او گرفتار کړی ده وله ښه خورایې ورله گرفتار کړی دی، خوریانې ورله گرفتار کولی شي نه ځکه خو سیاست نه لرې دي په دې وجه. ښه راشو ډیټیل سره پرې خبره کوو. عمران خان خپل لیډرشپ ته په جیل کې ډېره غوسه کړې ده. عمران خان ته خپل لیډرشپ کې څه کسان دې دپاره ملاقات ته تلي وو. عمران خان ته وی چې خیر ته لږ مفاهمت اختیار کا، ته لږ ډېر بره بره وایي مزه خیر د لښکته ښکته زه خیر د دا ټویټس وغیره مطلب یې دا و چې که ډیل ګنجایش کېږي ډیل وکړه خو بس ډېر بره بره مزه. نو عمران خان ورته غوسه شوی دی. عمران خان ورته ویلي دي چې اډیاله جیل نه زما لاش وتی شي خو نواز شریف غوندې ډیل به ونه کړم. اډیاله جیل نه به زما لاش وځي خو په ډیل باندې به زه د دې جیل نه بهر درونه ځم. دا دعوه چا کړې ده؟ دا حامد میر کړې ده. حامد میر د دې خبرې دعوه کړې ده چې عمران خان ته خپل لیډرشپ کې څه کسان دې دپاره تللي وو چې خیر ته مفاهمت اختیار کا. نو عمران خان ورته ویلي دي په غوسه کې غوسه شوی دی والله هغه کسان یې بې عزته کړي دي ورله ویلي دي چې د جیل نه به زما لاش دروځي خو هېڅ کله به ډیل ونه کړم د نواز شریف غوندې. نواز شریف دې نه مخکې گرفتار چې د بیمارۍ بانې جوړه کړه چې پلیټ لیسټ مې کم شوي دی او د زړه مریض یم او علاج دپاره لندن ته ځمه چونکې اوس یو څو ورځې داسې کېږي چې نواز شریف وایي ما صدر جوړ کړئ، زرداري د صدارت نه ختموي او خپله ځان صدر جوړوي. جی نو خیر الله پاک ته هغه وکړي چې زمونږ پاکستانیانو زمونږ د غریب عوام پکې خیر وي. نور خو دغه خلک چې کوم دي هم پاکستان ته صرف حکومت دپاره راځي. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.